د اسلام دا حکم دی چې خپل رای خپل عقل خپل فکر د پیغمبر د احکام مطابق ځکه پیغمبر هغه ښکلی ذاتي چې راغلی د دې دپاره چې انسان ته د انسانیت چل وښایي که په عقل سړي لار موندې شي خدای به پیغمبران نه رالیږل که په عقل باندې لار موندې شوې نو فلاسفران او لیډران او عاقلان به نو مختلف یو لیډر یو سوی بل لیډر بل سوی بل لیډر بل سوی پیغمبرانو تعلیم د اول نه تر آخره پورې یو دی بنیادی او احکامات فرعی د زمانه د ضروریات مطابقی هغې ته شریعت وي نو دین یو دی شریعتونه بدل دی لکه د ډاکټرۍ اصول یو وي ډاکټر یو وخت مریض ته یو نسخه ښیي ورته وایي دا اوس بس که دا شروع که ځوان ته به یو ښیي بوډا ته به بل ښیي نو دا اختلاف نه دا هغه سړي ته ګوري زمانې ته ګوري عمر ته ګوري وخت ته ګوري دغه شان د پیغمبرانو شریعتونه د هغه وخت مناسب او د حالاتو مناسبي او دین بنیادی عقیدې یوی خدای منل رسول منل ملائکې منل جنت دوزخ منل د خدای پیشي منل دا منل چې موږ څه دپاره پیدا یو کوم خوا وځو دا د پیغمبرانو ټول تعلیمات یو دې ته دین وای نو عقایدو ته دین وای او فرعي مسائلو ته دې ته شریعت وای لکه د منځ د روجې دا مختلف راغلی دي د زمانې د ضروریاتو مطابق دا لکه د حکیم د نسخې نو ډیر خلک په خپل عقل او فکر پسې روان نو دا کندې ته پروزي ما ورته ویلي مخکې چې عقل د غصې وخت کې کار نه کوي عقل د شهوت وخت کې کار نه کوي عقل د وهم وخت کې کار نه کوي یو مخبره کې ونه ولاړی هغې سره خواته لار تلي روزانه به پې ځې راځي خو د شپې به د یارې نشي تللی هغه ونه به درته بوخ ښکاري او د هغې ګلونه او څانګې به درته غاښونه ښکاري چې دا خو بلا ولاړه ده او که ور نږدې شي یو مړی پروتي ځان له ورسره څوک شپه په کمره کې نشي کولی یریږي بیا سره چې دا مړی راپاسي اول خو هلکه مړی نه راپاسي او که راپاسېده نو خو ستا خپل دی تا ته به څه وایي بیا سره چې مه ونیسي او راخلاص مې نه کړي دا خو کمزورې دي بیماری تېرې کړي دي او تا سره جنګ ولې کوي که جنګ کوي اوچتې که راخلاصې که عقل به دا وایي خو عقل کار نه کوي یریږي دې ته عقل همیشه د رواج تابع وي که ګنده رواج پرون مې تقریر کې ګلستان کې په بلوچستان کې نو یو سړي سګرټ پکې ولګاو ډېر سخت فقار شم معمولیانو ته په جلسه کې د اسلام په مدرسه سګرټ دومره غټه ګیره دی د نامه ته رسي یو علاقې ته زه د قبایلو تلم مشر سړی پیر یم ځان ته وی پیر سه راغی ما سره ناست و جړلی خپه ما یې ولې کاکاجي وی زوی له مې واده وکړه او ورځې پس مړ شو نو خپه یم ورپسې نو ما وی چا وویشته وی نه چا ویشته نه دی په خپل مرګ مړ شو نو اتفاقا مې ورته وی ما غینګور سره به څه چل کې وی زما یو زوی دی پنځم جماعت کې سبق وی نو دا به هغه ته ناست دی دا به لویه شي هلک به لوی شي چې د واده شي بیا به هغه ته واده